تلخیص بوایو کنه شاباس. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل. دا اما بعدون رستو د شرافت د فن مصنفه ذکر ده چې په کوم فن کې دا کتاب لیکل شوی دی نو هغه فن د بلاغت دی. نو دا هغه بلاغت صفت ذکر کړي علم بلاغت ډېر لوی علم دی. څنګه لوی علم دی؟ وایي ځکه چې د علم بلاغت دا کمال دی چې په دې سره د عربی هغه اسرار او د عربی هغه رموز او د عربی باریکۍ معلومي. ذم دا چې د قرآن کریم اعجاز وی په دې علم سره ښکاره کیږي. نو لوی علم شنو؟ لوی علم نو دا د هغه علم بلاغت شرافت. وکان القسم الثالث دغه سره وسو شرع تعین د ماخوذ منه کوي. تعین د ماخوذ منه کوي یعنی دا تلخیص وی دی مصنف د چا نه راغسته دی. دا تلخیص د چا نه راغسته دی کنه دای کنه که اوس تنقیح د نواغی د اصول د بزدوی نه راغسته ده کنه توضیح تنقیح او دا تلخیص چې د نو دای د چا نه راغسته دی. نو وای د دغه نه مخکې د امام ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمه الله کتاب مفتاح العلوم. مفتاح العلوم مفتاح العلوم کې درې جزء ها درې حصے پکې وي. په دې اولو دوه حصو کې خو نور علوم او په دغه درېمه حصہ کې وي علم بلاغت. مفتاح العلوم د امام سکاکی یو جامع کتاب په دې کې څو حصے وي؟ درې. نو په هغه درېمه حصہ کې په قسم ثالث کې د علم بلاغت بحث و. نو مصنف راولګي د نو د خپل کتاب د چانه راوغستو د مفتاح العلوم د قسم ثالث نه. ځکه په قسم ثالث کې د علم بلاغت بحث نو ماخوذ منه متعین شو. ماخوذ منه یعنی د چانه چې دا کتاب راغسته د نو هغه معلوم شو هغه د امام سکاکی د مفتاح العلوم څخه حصہ ده درېمه حصہ ده. دغه ته وایي وكان القسم الثالث هو قسم ثالث. قسم ثالث په دې درېم قسم کې ها د علم بلاغت په اول دوه کې نور علوم او په درېم کې علم بلاغت. نو دا قسم ثالث چې من مفتاح العلوم دا مفتاح العلوم درېم قسم. کم مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل چې هغه جوړ کړو فاضل. کم فاضل جوړ کړو دا مفتاح العلوم چا لیکلو؟ العلامه. فاضل مطلب قابل انسان کنه ذہین او فتین انسان او العلامه لوی عالم. علامتن کی دا تا چې کمدنو دا تا دا د چا د پاره ده؟ دا خبره غلطه ده. مبالغه خو علامن په خپل دی نه. عالم کې مبالغه نشته او په علام کې سره ولې د الله په حق کې تاسو نو وایي چې هغه علام الغیوب دی. نو د مبالغه صيغه خدای الله په حق کې راغلی نو علام کې مبالغه را لکنه نو تا په حق کې ته څنګه وایي چې دا تام مبالغه لدا نه تا د تاکید د مبالغه لپاره مبالغه خو په علام کې رااله خو په دې تا سره مبالغه نور مضبوطه شو مؤکد شو. نو هغه مفتاح العلوم چې هغه جوړ کړو فاضل. کم فاضل چې هغه لوی عالم دی
او هغه ابو یعقوب مولوی صاحب دی زوی یعقوب دی او خپل نوم یوسف دی ها عکس ته بچا د انبیاء الته کې په انبیاء کې خو یعقوب پلار د یوسف زوی دی کنه علیهم السلام دلته کې یعقوب زوی دی او یوسف پلار دی ابو یعقوب دای کنیه ده او یوسف چې کوم نه دا اسم محض ده اسم چې مصدر شي په اب ابن بن سرانو پای کې سي اته کنیه ویل کیږي ها او چې مدح پکې او ناغت ویل کیږي لقب څه ته وي لقب او چې مدح پکې هم نه یو مصدر په اب ابن سره هم نه نو دغه ته اسم محض وی لکه څه انس کاکا شو انس نو د ابو یعقوب خو مصدر د 50 سره اب ابن کې په اب سره نو دا کنیه شو او یوسف دا اسم محض شو تاسو چې وتعلم وای الکه دا علم ابو یعقوب یوسف دا وی سوق د السکاکی نسبت لسکاکا قرية بالعراق او باليمن او بالعجم تغمده الله بغفرانه دا سکاکا وی یو کله په عراق او یمن کې او یا په عجمو کې ها نو دا علاقه ته منسوب دی او سکاکو سوق وی چې دا سکاک ویل کېږي زرګر ته ها انګر ته چاته انو یار د انګرو سوق داینو په قانوني مليانو غو صرف اخونی نه کوله کنه سبې کوله بیا وروسته او دور دا اخونی راغی ها مليانو اخونان وز بیا لګوټي خصو خان سکاکی د زرګرو دا انګرو اعظم ما صنف فيه دا اعظم خبر دا قسم ثالث لپاره کان د لپاره القسم الثالث اسم و قسم ثالث د مفتاح العلوم د امام سکاکی دا قسم ثالث څنګه او اعظم غټ کتابو ما د هغه کتابونو کم کتابونه چې صنف لیکل شوی دي فيه په دغه علم بلاغت کې په دې علم کې چې کم کتابونه لیکل شوی دي دا ما مبین او د دې بیان په چا سره ده من الكتب المشهوره مشهور کتابونه چې کم په دې علم بلاغت کې لیکل شوی دي نو په هغه کتابونو کې ډېر غټ کتاب کم یو دا قسم ثالث دا قسم ثالث اعظم څه کنه دا ډېر غټ کتاب الکه ته چې دا اعظم خو څنګه غټو لکه دسی ډېر غټو لکه جسامت غټو پونه شو نو دی وای چې دا اعظمه د پاره تمیز او نفعن ده ها د نفي په لحاظ سره غټو معنا نفع ډیر وا د علم بلاغت په مشهور کتابونو کې د مفتاح العلوم د امام سکاکی فائدہ ډیر و فائدہ ولې ډیر و د نفعن لپاره علت ذکر کوي لکونه احسنها ترتیبا وای زکه چې د وجه د کېدلو د قسم ثالث نه چې دا احسنو خيستو په نورو کتابونو کې د نورو کتابونو نه خيستو په چا کې ترتیبا نو په ترتیب د قسم ثالث او د نورو کتابونو نه سو ترتیب کولو ځکه فائدہ ډیر ونه ذم واتمها تحریرا دا عطف د بچا کونه باندې لکونه اپا احسنها باندې لکونه اتمها د وجه د کېدلو د قسم ثالث نه چې دا قسم ثالث سو اتمها عطف د احسنها تامو په نورو کتابونو کې د نورو کتابونو نه ډیر پوره وپسکه تحریرا پلیکلو کې د تحریر ډیر تام تحریر لیکل ډیر زبردست صفات شینه واكثرها عطف بیا په احسنها لکونه و دا قسم ثالث چې ده و اکثرها د ډیرو د نورو کتابونو نه للوصول قیدو لرا جمعا په جمع کولو سره د ډیر لوی قیدې جمع کړي الکه نو دای صفت ذکر کړه چا د قسم ثالث د مفتاح العلوم
چې فائدہ پکې ډېره وه. ولې؟ ځکه وایي ترتیب یې ښه و، تحریر یې ښه و، قاعدې پکې د علم بلاغت څه وي؟ ډېرې جمع وي. اعتراض چې دومره ښکلی زبردست کتاب و که نه دا قسم ثالث، نو قزویني باندې اعتراض راځي چې تا ولې بیا تلخیص لیکو؟ پوره و که نه؟ اعتراض باندې پوه شو؟ نه دی ولکن کان سره جواب کوي، نه مانا څه کمی پکې و نو ما دا تلخیص ولیکه چې هغه کمی پوره شي. هغه کمی څه ووایي په دې قسم ثالث کې حشو او تطویل او تعقید پکې و. دا درې ډېرې غټې بیمارۍ دي. تاسو دا حشو او دا تطویل او تعقید نه دی، غټې بیمارۍ دي، او دا بیمارۍ به ته په دې فن کې پیژنې. حشو او تطویل زیاتی کلام ته وایي. څه ته وایي؟ څه فایده یې نه، یوازې الفاظ سوای شوي، دغې ته ویل کېږي حشو او تطویل. وروسته به راځي بیا د حشو او د تطویل خپل فرق دی که نه. تعقید څه ته ویل کېږي دا به لم راشي چې کلام داسې څه وي بن وي، معنا پوره نه ورکوي، ګران معنا. ان یکون الکلام غیر ظاهرة الدلالة، په متن کې روان دي ستړی ولیکي. تعقید څه ته وایي؟ چې کلام کې وضاحت نه وي، کلام له یې داسې غوټې ورکړي دي که نه چې په مطلب یې څوک پوهېږي نه. تعقید غوټې دي. نو وایي په دې کتاب کې وایي دا شی و چې یاره حشو پکې و او تطویل داسې زیاتي الفاظ پکې و بې فایدې، او بل تعقید پکې و بعضې ځای دومره غوټه و چې معنا یې نه ورکوله. نو وایي ما دا تلخیص دغې له ولیکو چې دا کمی د قسم ثالث پوره شي چې هغه حشو او تطویل هغه زیاتي الفاظ ته څه کمه لرې کمه، او کم ځای کې چې تعقید د غوټه ده نو چې هغه ځای کولاو کم چې خلکو ته مطلب واضح. بس دغې له مې دا کتاب ولیکو. نور وایي ګوره سړی معمولي سړی نه و، چې کم لیکل کړي بس هغه پوره و. چا ولكن كان لیکن و دا قسم ثالث غیر مصون غیر محفوظ، دا محفوظ نو. مصون صیانت نه دی، صیانت څه ته وایي؟ حفاظت ته. دا کتاب محفوظ نو عن الحشو، دا حشو او د تطویل او د تعقیب نه، قابلا دی قابلو للاختصار، د اختصار د پاره. دا اختصار د چا سره لګیږي؟ د حشو او د تطویل سره. زیاته پکې و نو اختصار پکې پکارو، او چې تعقید پکې و نو دغه سره څه لګي؟ مفتقرا الى الايضاح والتجرید. خیال لري؟ نو سو یاره محتاج او مفتقرا څه معنا؟ مفتقر د فقر نه دی کنه، انتم الفقراء. محتاج وای دا کتاب دا قسم ثالث الى الايضاح وضاحت تا. چاته؟ وضاحت. چې تطویل پکې و اوږدوالی پکې و که نه، نو اختصار پکې پکار وي، او حشو پکې و زیاتی پکې و نو وایي د هغې زیاتي خالي کول پکار و. تجرید څه ته وایي؟ خالي کول. او چې وایي تعقید پکې و غوټې پکې وي نو محتاج او ایضاح او وضاحت ته ولګېدی. الف تجرید سمان خالي کول، د زیاتي الفاظو نه خالي کول. نو چې کله وایي دغسې و نو الفتو، مولوي صاحب دا الفتو چا سره لګي؟ ته به دې پوهېږي دا کم زیږي دی لاړو. فلما کان علم البلاغت، هغه شرط دی او دا الفتو جزا ده. کله اما بعدون وروسته چې فلما کان علم البلاغت شروع شو، کله چې علم بلاغت ښه علم و، ځکه د قرآن اعجاز پې معلومېدو، د عربۍ باریکۍ پې معلومېدې وایه. او په علم بلاغت کې امام سکاکي د مفتاح العلوم دریم قسم لیکلی، لیکن په هغه کې حشو او تطویل او تعقیب پکې و. نو وایي ما څه چلو کو، دا باعث للتصنیف شو. باعث چونکې په هغه قسم ثالث کې دا درې کمی موجود نو ځکه وایي ما دا تلخیص ولیکو. نو دا تلخیص وجه شوه. الفتو وایي ما جوړ کو مختصرا یو مختصر کتاب. مختصر نه مراد مختصر المعنی نه ده، هغه د تبتزانی ده. مختصرا یعنی دا تلخیص یا د ادامه یو مختصر کتاب ولیکو. او یتضمن فيه داسې کتاب چې متضمن دی ما هغه فيه چې په دغه کې دي من القواعد قیدو لرا،
متضمن دی دا کتاب ما هغه قیدو لره فيه چې په دغه قسم ثالث کې چې کومې قیدې وي نو هغه قیدې وایي زما په دې کتاب کې هم شته. من القواعد بیان د ما کوي یتضمنو متضمنو زما دا کتاب ما هغه قیدو لره فيه چې کوم په دې قسم ثالث کې وي قیدې اوه الته کې چې کوم وضاحت نو مثالونه او شاهد پکې نو نو په دې کتاب کې ما مثالونه هم راوړم او شواهد مې هم راوړم. ويشتمل زما دا کتاب مشتمل علی ما نه مراد څه دي وروسته په خپله وایي من الامثله والشواهد مثالونه او شواهد ښه مثالونه او شواهد وایي په دې باندې زما دا کتاب مشتمل دی. یحتاج الیه چې احتیاج راغلی دی الیه دغې ته دغه ما ته ما څه شی دی د امثله او شواهدو ته چې کومه محتاجي ده که نه نو هغه محتاجي ما ختمه کړه په دې کتاب کې زما دا کتاب مشتمل دی په هغه مثالونو باندې چې هغه ته ضرورت دی هغه ته احتیاجي ده. ولم آل جهدا فی تحقیقه او وایي چې ګوره ما پوره کمې مې نه دی پرېښی پوره خواري او محنت مې کړی دی د دغه کتاب په تحقیق کې او په تهذیب کې دا کتاب ما ډېر په خوارۍ لیکلی دی. ولم آلو الا یالو په معنی د کمی سر راځي لم آلو ما کمې نه دی کړی آلو اصل کې تألو یألو تألو تألو أألو نألو اصل کې أألو دی په قانون د امنه باندې آلو لم چې په داخل شو واو له درز ورکه آلو ولم آلو ما کمې نه دی کړی جهدن کمې دا جهدن دا کوئی کمې مې نه دی کړی جهدن په خوارۍ کې جهد اصل کې خوارۍ په خوارۍ کې مې کمې نه دی کړی ها یعنی لم امنعک من التحقیق ما ستانه چې کم نه په تحقیق کې خواري منع کړی نه دا خبر ته دی بیا وایي معنی به ته ما وایي کمې نه دی کړی فی تحقیق په خوارۍ کې فی تحقیقه په تحقیق دغه مختصر کې ضمایر د مختصر ته راځي ها وایي زما د تلخیص مختصر نه دی وایي په دغه کې مې پوره خواري کړې ده وتهذیبه او په پاکولو د دې کې تحقیق مې هم پوره کړی دی او تهذیب مې هم پوره کړی تهذیب مطلب پاکول ها چې کلام صفا سوتره راشي حشو او تطویل تعقیب پکې نه وي. ورتبته ما ترتیب ورکړی دی هو خپل مختصر تلخیص لا ترتیب انداسې ترتیب مې ورکړی دی که نه چې د امام سکاکي د ترتیب نه ښه دی د هغه نه چې څومره سړی اخذ کوي نو د هغې نه زما دا کتاب ډېر اعلی دی او اخذ دی ډېر آسان دی زده کړه دی داسې ترتیب مې ورکړی دی اقرب چې نږدې دی تناولا پر اغستو کې تناولا پر اغستو کې په اخذ کې من ترتیبه د ترتیب د سکاکي نه دا شی دی. ولم ابالغ فی اختصاره لفظه دسه ده په اختصار لفظه نه ده دسه ده ما هلته کې خو دې ته وایي چې وایي په قسم ثالث د مفتاح العلوم کې څو بعض ځای کې وایي تعقید دی وایي چې ما دومره اختصار نه دی کړی ها دومره اختصار چې لکه هغه بیا مخیل شي او سړی بیا په هغه ځای باندې پوهېږي نه دا اختصار مې ولې نه دی کړی وایي د پاره د تقریبا لتعاطیه چې اخذ ته وایي زما دا کتاب نږدې شي او خلک چې اخذ او زده کړه ترې په اسانۍ سره اختصار مې ځکه نه دی کړی پوه شوې ولم ابالغ ما مبالغه نه ده کړې په اختصار لفظه په مختصر کولو د لفظ د مختصر کې دغه کتاب په مختصر کولو کې ما مبالغه نه ده کړې څه مطلب یعنې ډېر اختصار مې نه دی کړی ولې تقریبا د پاره د نږدې کولو د دغه کتاب لتعاطیه د اخذ د پاره چې سړی اخذ ته دا نږدې کي او لکه اخذ بیا اقرب شي آسان شي بل وطلبا د پاره د طلب کولو لتسهیل فهمه چې آسان شي فهم د دې کتاب علی طالبه په طلباو باندې نو ما ډېر اختصار نه دی کړی چې تعاطی او اخذ ته نږدې شي او طالبانو ته سهولت شي.
وازفت الى ذلك خمولي صاحب نو ازفت الى ذلك فوائده وای په دې تلخیص کې یو خدای تلخیص ما د قسم ثالث نه راغسته خپل طرف نه مې پکې هم څه زواید لګولې دي ښا زما خپلې څه زیاتې خبرې مې په دې تلخیص کې شته صرف د چا خبرې نه دي د قسم ثالث هغه نه زما خپل څه زواید نشته او وای د نورو کتابونو نه مې څه فایدې راغستې دي نو هغه مې پکې هم لیکلي دي په دې تلخیص کې خو وعزفت الى ذلك او اضافت مې کړه د نسبت مې کړه دی الى ذلك دغه تا فوائد د هغه فائدو عاصرته چې زه خبر شوم په بعض کتب القوم په بعض کتابونو د قوم کې علیها پاغه فائدو باندې هغه فائدې راته د نور مليانو په کتابونو کې معلومه شوې دي نو هغه دغه اضافه مې کړې ده وزوائد عزفت الى ذلك زوائد بل مې وای اضافه د چا کړې ده دا هغه زواید وکړي دا هغه زیاتی خبره مې په دې کتاب کې لیکلي دي چې هغه زما خپلې دي هغه ما د بل چا په کلام کې نه صراحتا لیدلې دي او نه مې اشارتا لیدلې دي اوس بلکې هغه زما خپلې خبرې دي وزواید هغه زواید مې پکې لیکلي دي لم اظفر چې زنه هم کامیاب شوه لم اظفر وایا ظفر یظفرو دي شي نه پیږي زنیم کامیاب شوه فی کلام احد په کلام د یو تن کې بالتصریح بها چې یو کس صراحت کړي تصریح کړي بها پاغه زواید باندې ولا او نه اشاره کړي ولل اشاره ته ده کنه او نه اشاره کړي الیها غتا ګورا د نورو کتابونو نه چې راوغستا غته فواید وي او خپل خبرو ته سوي زواید وی دا حزم لنفسه ها عاجزی وکړه خپل خبرو ته زیاتی خبرې دي د نور علماو نه چې نقل کړی هغه ته څه اوس په اخره سره اوس چې شی وشنو بیا په خلق نم کیږي اوس په نوم کې دي ها وسمیته تلخیص المفتاح و ما دغلنم کې خود چا دې مختصر لا تلخیص المفتاح سمانه وستا ته معنا معلومه شو نچوړ د مفتاح العلوم د قسم ثالث تلخیص سمانه دا نچوړ د مفتاح العلوم د قسم ثالث وانا اسال الله تعالی و اذا سوال کوم د الله تعالی نه من فضله دا غد فضل سوال کوم د الله د فضل نه دا غواړم چې زما په دې کتاب وي خلکو ته فائدہ ملو شي لکه څنګه چې وي په هغه اصل یعنی په مفتاح العلوم خلکو ته فائدہ ملو شي بیا کمال وګورئ وې دا نه چې کنه قسم ثالث نه خلکو ته فائدہ نه ملو شي څنګه چې دا هغه نه خلکو ته فائدہ رسیدلې ده نو دغه سوال کوم چې زما په دې تلخیص هم خلکو ته فائدہ